أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. سورة بقرة آيات نمبر 126. او هغه وخت قابل یاد دی قال شو الى ابراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا، ایز ما رب وګرځو دغه ځای بلدن شار آمنا آباد، وارزق اهله من الثمرات، او ورک فرزق باندې د دې اوسیدونکو ته من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الاخر، هغه څوک چې ایمان راوړي د دوی څخه په الله عزوجل باندې، واليوم الاخر د آخرت په ورځ باندې. قال ومن كفر، وې فرمایل ومن هغه څوک کفر چې کفر یې کړی وي فأمتعه نو جردی چې زبه هغه ته فائدہ ورسومه قلیلا لږ زمانه، ثم اضطره بیا به هغه راکش کما الى عذاب النار د اور عذاب لره، وبئس المصير او بد د ورتلو ځای دی. ابراهيم عليه السلام تعالی عزوجل د دې امر کړیو چې کعبه آباد کړي او جوړې کړي، نو کعبه جوړ کړل، بیا ورته دا امر وسو چې دا پاک ساته د طواف کوونکو عاکفینو رکوع کوونکو او سجدینو د پاره. اوس ابراهيم عليه السلام د دې ځای د پاره دعا کوي. مدرسه چې جوړه سوله منظم سول، دوه کار بیا پکار دي چې سړی وکړي. یو دا چې د دې مدرسې د قبولیت دعا وکړي، بل دا چې مستعد خلق به ورته پیدا کړي تر څو چې د خلکو صحیح تربیت وکړي. نو ابراهيم عليه السلام د توحید مدرسه جوړ کړه او خدمت خپل وکړي. اوس دا دوه کار کوي، یو د حفاظت د لپاره دعا کوي، بل د یو کامیاب مدرس او مستعد مدرس د لپاره هم دعا کوي. دا دواړي دعاګانې د ابراهيم عليه السلام دلته الله تعالی را نقل کړي، او دا هغه دوه خبره ده چې موږ ویل چې مسله د توحید دا د ټولو انبیاء تر مابین متفقه ده. نو ابراهيم عليه السلام دا دوی دعاوي کوي، یو دعا د روحانيت کوي چې د یو داسې استاد پیدا کېدل چې هغه د خلکو تربیت وکړي، او بل دعا د مادیات کوي چې د دې مکه اوسیدونکو ته امن ورکړي. نو اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، هغه وخت در یاد کا قال ابراهيم چې اویل ابراهيم عليه السلام ربي فخپل دعا کې اویل ربي اذ ما رب اجعل اغرزوا هذا دغزای بلدن آمنا، بلدن آمنا، بلدن شار آباد ایکا، او آمنن د امن ځای وګرځاو. بلدن یې دلته نکره راوړل. دا دعای هغه وخت وکړله چې دا چانه پیژندې دا ځای، انوشکاره خبره ده چې نکره راځي. بل پلای بیا دا دعا وکړه هاذل بلده، دغه شار آمنن د امن ځای، التبی الف لام پر داخلي. هغه وخت هغه دعا کړه و چې د دیش شهرت او معرفت په خلکو کې سوی. نو ګرځوا دغه ځای بلدن شار آمنن د امن، یعنی هم چې شار وي او هم چې د امن ځای وي. ورزق اهله من الثمرات، او فرزق ورکا اهله د دې شار اوسیدونکو لره من الثمرات میوه،
ته یو امن ورکا او بل د دې ښار اوسیدونکو لره میوه ورکا. من آمن منهم بالله والیوم الاخر، من هغه څوک آمن چې ایمان یې راوړی وي منهم د دینه بالله والیوم الاخر، فالله عز وجل باندې والیوم الاخر د آخرت فورز باندې. دلته بیا په خپل دعا کې تخصیص راوستي، یوازې د مؤمنانو د پاره دا دعا وکړه چې دا امن او دا میوه دا ودی مؤمنانو ته ورکړه، هغه خلکو چې ایمان یې راوړي. یعنی د دې مکه په اوسېدونکو کې خودواړه قسمه کېدلای شي، نو ته دغه انعامات هغه ته ورکړه چې هغه ایمان راوړي د آخرت فورز باندې او د الله تعالی په ذات باندې. چون کې په مخکنی آیات 144 نمبر آیات کې الله عز وجل ورته ویل چې لا ینال عهد الظالمین، چې دا ازما وعده یعنی دا نبوت دا ظالمانو ته نه رسیږي. نو دا فکر و چې کېدلای شي داغه دنیوي نعمتونه دا به هم یوازې مؤمنانو ته ورکول کیږي. نو په دعا کې تخصیص وکړي. الله تعالی ورته فرمایي، الله عز وجل ورته فرمایل ومن کفر فامتعه قليلا، چې د نور په اړه باندې چې ستا څنګه رایه ده چې د نور د پاره دعا نه غواړي، خو خبره ده چې زموږ رزق خاص نه دی بلکې دغه ثمرات د ټولو د پاره دي. نو ومن کفر فامتعه قليلا، نو چا چې انکار کړی وي فامتعه جردي هغه ته به زه دنیوي فائدہ ورسوم قليلا لږ، یعنی دا د دنیا امن او د دنیا ثمرات دا به موږ و دې کافرانو ته ورکو، ځکه دا الله تعالی انعامات په دنیا کې عام دي ټولو تور کول کیږي. ثم اضطره بیا بزرا کشکم دغه کس چې کافر شخص دی الى عذاب النار د اور عذاب لره وبئس المصير بد اورتلو ځای دی، دا ډیر بد اورتلو ځای دی. نو مطلب دا چې البته نجات اخروی هغه یوازې د اهل ایمان سره خاص او دنیوي منافع دي کې مؤمن او کافر دواړه مشترک دي، دې دواړو ته موږ ورکو. حضرت ابراهیم علیه السلام په دې خپل دعا کې درې شی ذکر کړل. یو دا چې دا ځای آباد کا شارع کا چې خلک ورته راشي. انو دا خو سورته حج کې پرون تاسو واورېدل چې الله عز وجل فرمایي چې د خلکو زړونه و دې شار ترا مات سول پیاده او پر پسمانده او شانو باندې د هرې کژې وژې لارې څخه ځان را رسي. او بل دعا ادا وکړل چې ای الله دې شار ته امن ورکړه. د مکه مکرمه ته الله عز وجل داسې امن ورکړی دی. د تاریخ په اردو کې مشرکانو هم د دې احترام کاوه چې د دوی د پلار قاتل به و د حرم ته داخل سو، نو الله به رغنه ورته کاوه او خپل د دې حرم په وجه باندې د مکه د مشرکانو دومره احترام کې دی چې دوی په دوبي او په ژمي کې کم سفرونه شام او یمن ته کوله، نو غلو به د دوی لارې نه نیولې او دوی په امن باندې روان. او حتی چې الله عزوجل د ابراهیم علیه السلام دا دعا تر داسې اندازې قبول کړه چې په حرم کې د ښکار کول لا منع شو. نه یوازې نه چې انسانان الته امن و بلکې وحشي چرپایان او حیوانات دا له هم په امن و. او الله عزوجل د دې چرپایانو د دې وصیو د دې نور چرپایانو په ذهنو کې دا وراچولي و چې په حرم کې به اوسېدل او په دې به پوهېدلي و چې په موږ باندې دا خلک کار نه لري. او دا امن د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې نور پسې کلک سو، نور پسې مضبوط سو او عمومي امر را لې چې من دخله کان آمنا. او بیا تر داسې اندازې پورې دا امنو د ټول حرم په علاقه کې هیچا پر هیچا باندې لاس نه پورته کاوه. یو حجاج ابن یوسف ظالم چې کله عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه په شهادت ورساوه، کعبه ویشتله پر دې ور وسوځلې، دا یو پیښه سوي. خدا شازه و نادره ده دومره اوږده تاریخ کې دغه یو پیښه چې بیا هم د مسلمان د خاوسی
نو دا لکه سړی چې خپل کور ته خپل اور واچي نو دا بې امني نه بلل کېږي. د هغه څه وروسته بیا د هغسې د امن ښار اوسېدلی دی، حتی چې الله عز وجل به دجال هم مکې او مدینې ته نه پرېږدي چې هلته داخل شي. اوس هم د عربي حکومتونو خصوصا د سعودي حکومت د دې حرمین انتهایی زیات خیال ساتلی دی او ډیر زیات د امن ځای ګرځولی، انتهایی زیات امن دی. الله دې همیشه لري. نو درېیمه دعا یې دا وکړل چې ته د دې ښار اهل ته میوې ورکړه. ثمره په حقیقت کې هغې میوې ته وایي چې د درختو څه راځي، خو دلته ورڅخه مراد د ژوندانه ټول ضرورتونه دي. چنانچه ابن کثیر رحمه الله یې ترجمه کوي چې ټول هغه ضرورتونه چې انسان ورته په ژوند کې ضرورت لري دغه ټول شیان ورکړه. الله عز وجل دا دعا هم قبول کړل او دا دعا یې په داسې اندازه باندې قبول کړه چې هر قسم که د انسان د اغوستلو په ارتباط باندې شیان وي، که د خوراک په ارتباط وي، که نور ضرورتونه وي، دا ټول په دې مکه مکرمه کې پوره دي. حتی چې د نړۍ په یو ډېر پرمختللي ملک کې به هم دغه ټول شیان په یوه وخت باندې ممکنه نه وي چې برابر دي وي، حالته برابر دي. او دا 40 لکه 15 لکه انسانان چې هر کال د کال تر سر څه تر پایه په دې مکه او مدینه منوره کې اوسېږي، د دې ټولو ضرورت پوره سوی. نه یوه ورځ داسې راغلی ده چې ډوډۍ ختمه سوې ده، نه یوه ورځ داسې راغلی ده چې د خوراک شی ختم سوی، پوره دی او برابر. نو الله عز وجل د نورو طرفو څخه دا شیان ورته برابر کړ. ځکه نو ابراهیم علیه السلام دا دعا الله عز وجل قبل کړی. نو دا 3 دعاوې سوي. سورة القصص راواړوي آیات نمبر 55. سورة القصص بغالبا شلمه سپاره وي. وقالوا ان نتبع الهدى معك، وای دې کافرانو به ویل که موږ ستا سره د دې هدایت تابعداري وکړه نو تخطف من ارضنا، نو موږ به خلک د دې مځکې څخه پورته کړي، یعنی یو دم به مړه کړي. الله جواب ورکړي اولم نمکن لهم حرما آمنا، آیا موږ د دوی دپاره حرم د امن ځای ونه ګرځاوه؟ یجبا الیه ثمرات کل شیء، چې رارسیږي و دې حرم لره ثمرات میوې کل شیء، د هر شي. ګوري دلته هر شی ذکر کړي، د هر شي میوې، یعنی د ژوندانه تمام ضرورتونه پوره دي. رزقا من لدنا، دا زموږ د طرفه رزق دی، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر دي کافرانو پوهیږي نه. یجبا الیه ثمرات کل شیء، څخه دا معلومیږي چې خپله به په دې حرم کې یا په دې مکه کې زراعت نه، بلکې دغه ضرورتونه به د نورو علاقو څخه پوره کېږي چې همداسې وسوله. نو باقي ابراهیم علیه السلام د خپل اولاد دپاره داسې دعا م وکړه چې د دوی ژوند او خواري باید پر عباداتو تېره شي، بلکې کښتکاري و زراعت نور وکړي او د دوی ضرورتونه الله پوره کړي. همداسې الله عز وجل وکړه چې دوی و دې عباداتو ته فارغه کړل او ضرورتونه یې په نورو ورپوره کړل. یوازې یوه څنګ ته طائف هغه علاقه ده چې ډېر ضرورتونه پکښې پوره دي. سورة ابراهیم راواړوئ آیات نمبر 15. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، ګورئ دلته بیا معرفه راوړي. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، کله چې وویل ابراهیم علیه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا، ای زما رب وګرځوه دغه ښار آمنا د امن ځای، ښار خو یې وګرځاوه، اوس د دغه ښار دپاره دعا کړه. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، ما وساته او زما اولادونه هم وساته ان نعبد الاصنام، د دې څه چې موږ د عبادت وکړو د بوتانو، د دې څه حفاظت وکړو. وروسته راسي دغه 29 نمبر آیات بیا فرمایي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایزما رب ما آباد کړل من ذریتی خپل اولادا بوادین په داسې یو شله کې غیر ذی زرع چې فصل پکښې نه و،
عند بیتک المحرم استاد محترم کور سره ربنا ليقيموا الصلاه ازم رب د دې د پاره چې دوی منځ قائم کړي دادی چې غرض او مقصود دلته دادی چې دوی منځ قائم کړي فجعلنا اغرزوا افئده من الناس زړونه د خلقو تهوی چې ما الوی الیهم دوی لره ورزقهم او دوی تفرزق ورکا من الثمرات میوه لعلهم یشکرون شاید شکر ادا کی دادی د ابراهیم علیه السلام دعا الله عزوجل قبول کړ نو دا نعمتونه ورک او دا دعا عامه کافر او مؤمن دواړه به همیشه استفاده جنې کوي البته د آخرت په اعتبار به مؤمن د نعمتونو مستحق وي او کافر به د عذابو مستحق ګرځي یو مسله د دې علماء دا بیان کړي چې د مور پلار د پاره دا ضروری ده چې په خپل دعاګانو کې د خپل اولادونو د آخرت او د دنیا د جوړېدلو زیات اهتمام وکړي او په خپل دعاګانو کې خپل اولادونه هیر نه کړي ځکه د اولادونو د پاره وای تر ټولو بنیادی او تر ټولو اسانه طریقه د تربیت هغه دعا ده چې تاسو په خپل منځونو کې هغه ته دعا کوئ لکه دا د ابراهیم علی السلام چې د خپل اولاد د پاره دعا کړي یو مسله خدا جن راوتل بل مسله دا جن راوتل چې د اولاد تر ټولو مهم شی دا دی چې دا وی آخرت جوړ شي او دا نه د دومره ضروري چې دنیا دې جوړ شي خو سړی به د دواړو لپاره دعا ورته کوي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او هغه وخت هم قابلیت دی يرفع ابراهیم چې پورته کول ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادنا من البيت د کعبه و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ربنا تقبل منا ازمر رب تقبل منا ازمر سے قبول کړه انك انت السميع العليم انك انت یقینا انت السميع کامل اوریدونکی العلیم کامل فوئے الله عز وجل د ابراهیم علیه السلام د عمل د ستاینې او قدردانی په توګه د هغه د عمل را یادې چې تاسو ګوري ابراهیم علیه السلام څومره زیات د الله عز وجل د احکام او پابند او څومره د خپل اولادونو سره مینا او محبت وو د دې مینې او محبت باوجود چې الله ورته امر وکړي چې د خپل زوی حلال کې حلالاوي چې الله ورته امر وکړي چې د خپل زوی او کوروالا دی یوازې په یو دشت او بیابان کې پرېښود لیکن چې کله اختیار ورکړ سو بیا د خپل اولادونو د پاره دومره بهترینه دعا کړي نو اذا هغه وخت هم دریات کا هغه زمان يرفع ابراهيم چې پورته کول ابراهیم علیه السلام القواعد قواعد دا د قاعده جمع ده قاعده دا ودا بنیاد توای یو طرف نو قواعد بنیادونه دي معلوم سواله چې بنیادونه لکه په خواچل ویدلی و د فقط دا بنیادونه را پورته کړل دا سینې ویل شي چې دا بنیادونه جوړول دا بنیادونه را پورته کړل من البيت د کعبه بنیادونه را پورته و اسماعیل او د سره په دې خدمت کې اسماعیل علیه السلام هغم دارا پورته یو کس یو وخت دې کار کاوه په مدرسه کې دا جنې جوړولې دا غډبرې په دا جنو کې کاراواله ډېر داسې بيدار سړیو سبقانه ویلې و د پېښورو نو بیا ما ته ویل چې مولوی صاحب دا بنای څنګه کار دی ما ورشه کار دی ولنه دا د انبیانو کار دی ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دواړو بنای کړل کعبه جوړول بیا دا آیات وای وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ او اسماعیل علیه السلام او دا ویل د دې ځای د جوړېدو ورسته ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا ازمر رب تقبل قبول کړه منا ازمر څخه دا خدمت انك انت السميع العليم یقینا ته چې کامل اوریدونکو ازمر د خبرو
العلیم کامل علم لري زموږ په نیتونو، یعنی ته زموږ دعا او زموږ خبرې اورې او زموږ په نیتونو کامل علم لري، نو ته د عمل قبول ک. د دې څخه دا مسله راووتل چې د عمل د کولو وروسته پر عمل بروسه کول پکار نه ده او نه خپل عمل د نجات ذریعه ګرځول پکار ده، بلکې هر څومره لوړ عمل چې ته وکې د الله عز وجل څخه د قبولیت دعا دا ضروري ده. وس ابراهیم علیه السلام د دومره زیاتې قرباني باوجوده چې شام خپل کور پرېږدي، خپل وطن پرېږدي او بیا د هغه ځای راځي دلته په یو دشت او بیابان کې په یو ګرمي کې دا کوټه جوړوي، نو دا خو به دته د دې یو قسم غرور پیدا کړی وای چې زه ونه چې بهادر سړی یم، خدا نه کوي، ځکه پر خپل عمل بروسه کول نه دی پکار. نو الله عز وجل ته د قبولیت دعا کوي. تفاسیر کې راځي چې د دعا کې لاسونم پورته کړیو او په عمومي دعاګانو کې د لاسو پورته کول آداب د دعا دي. نو دا یې وویل چې الله ته قبول کړي. نو پر خپل عمل باندې باید سړی د همیشه دپاره بروسه ونه کړي چې زه خو نو داسې تکړه یم، داسې عبادات کوم، داسې بزرګ یم، داسې ترجمه کوم، دادې وداد. د دې څه به سړی ځان ګوري، ځکه الله عز وجل ډېر مستغني ذات دی، د بندگانو عباداتو ته ضرورت نه لري. یو روایت کې دا راځي یو سړی الله په دې خاطر جهنم ته واچاوه چې نورو ته د خپل عبادت او بزرګۍ ستاینه کوله او پر هغو یې ځان په دې ښه بلي چې زه عبادت کوم. وایي د ده د یو داسې چا سره دعوه وه چې هغه ګنهګار و، د هغه ته ویل چې زه خو داسې عبادت مې دی او داسې دی او تا به الله جهنم ته واچي او ما به جنت ته واچي. وایي الله دی جهنم ته واچوي، هغه جنت ته واچوي. نو په خپل عمل باندې به بروسه سړی نه کوي. یوه خبره خدا راغله او نه به سړی قناعت پکې چې بس ما نو دومره ډېر عبادت وکړي نور نو ضرورت نشته. او دومه خبره دا چې د خپل اولاد سره شفقت دا دی چې د هغوی د روحاني تربیت غم سړی وخوري او جنت ته داخل کی. ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. ربنا ازمج رب وجعلنا اغرزو مج مسلمین فرمان بردار لك تعالی ومن ذريتنا او زمر کورنی او اولادهم امه مسلمه لك یو امت یو ډله فرمان بردار تعالی وارنا مناسکنا وتب علينا وارنا راوینا مناسکنا د حج افعال وتب علينا متوجه صفتوبه باندې علينا فمج باندې انك انت التواب الرحيم انك يقينا انت التواب كامل توبه قبلونك الرحيم كامل مهربان. بل دعا کی چې اے الله عز وجل موږ ستا فرمان بردار بندگان وګرځو، موږ اولادونه فرمان بردار بندگان وګرځو. مناسک دا جمع د منسک ده. منسک په حقیقت کې مطلق فعل توای او په شریعت کې هغه افعال ته چې د حج سره اړه لري هغه افعال ته مناسک وای. ځکه نو کوم کتابونه چې د حج احکام پکې لیکلي هغه د مناسک په نامه باندې یادېږي. ربنا ازمج رب وجعلنا او موږ دواړه دا دعام کوو چې موږ وګرځو مسلمین فرمان بردار لکه تعالی چې ستا د احکامو پابند ژوندۍ وکړو. ومن ذریتنا او زموږ اولادونه هم امه مسلمه لك یو ډله یو جماعت مسلمه فرمان بردار لکه تعالی چې ستا د احکامو پابند وي هغوی هم داسې وګرځو. ګوره دلته بیا دا دی د خپل اولاد په باره کې دعا کوي. موږ همیشه په دې فکر کې یو چې د خپل اولادونو دنیوي ترقی ته متوجه یو او د هغوی د آخرت په فکر کې چندانې نه یو. وارنا مناسکنا او راوینا موږ لره مناسکنا زموږ مناسک یعنی دا د حج افعال، یعنی هم راته د حج افعال راوشه او هم مقامات د حج راوینه. ځکه د ارنا د کلمې معنا دا د افعال خو نه لیدل کیږي، دا معنا چې دا د حج افعال دا راوم شي او مقامات یې راوم وینه. و د همدې په ارتباط باندې
روایاتو کې راځي چې حضرت جبرائیل علیه السلام راغلی او حضرت ابراهیم علیه السلام ته د حج تمام افعال ورغوم شودل او مقامات د حج ورغوم لیدل، مزدلفه ته، عرفات ته، مینا ته، دا ټول مقامات ای ور باندې ولیدل، بویت لله او طریقه یې مرتو شو. بیا یې وای پر عرفات باندې درې واره دا کلمه ورته استعمال کړل چې هل عرفت هل عرفت هل عرفت، آیا دا دی و پیژندل و دی پیژندل و دی پیژندل. وای د کثرت تکرار په وجه اوس دغه میدان د عرفات په نامه مشهور شو. دا د هغه درې واره عرفت 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 د کلمې په وجه اوس عرفات ورته ویل کیږي. نو افعال هم ور وشودل، مقامات یې هم ور ولیدل. دا دعا یې وکړه وتب علینا، او بل دا چې متوجه سموږ لره په قبولیت د توبې علینا پر موږ باندې چې موږ توبه قبول کړه. د دې څخه دا خبره راوتل چې هر عمل انسان کوي د الله تعالی عبادت د الله تعالی د لوړ شان په وجه باندې انسان چې څنګه د خدای حق دی هغه سي عبادت نشي کوي. ځکه د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې راځي چې د عبادت ورسته به دا ویل اللهم ما عبدتك حق عبادتك، اے الله ما ستا هغه عبادت ستا حق دی نه دی کړی. نو دلته هم دی وایي کدی دی عبادت په جریان کې کوم خامی یا کمی راغلی نو تا په هغه باندې موږ ګناهونه معاف کا او موږ توبه قبول کا. په دې کار کې کله موږ څخه چې څنګه ستاسو شان لایق عبادت کول او موږ نه لري کړی او موږ څنګه لري سوي، نو ته موږ ته پر هغه باندې موږ ګناهونه معاف کا. وتب علینا انک انت التواب الرحیم، او یقینا ته چې پر توبه قبلون کی او پر مهربان ہے. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا ایز مجرب وابعث وليج فيهم فديك رسولا يو رسول منهم ددي څخه يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، یتلو چې تلاوت وی علیهم فدی باندې آیاتک استا آیاتنا ويعلمهم الكتاب او ورشیا ویلرا الكتاب کتاب والحکمت او فوها ويزکیهم او داوی تزکیه کیم. انک یقینا انت العزیز الحکیم، تا غالب او د حکمت خاوند دی. دریم دعا کی یو دعا خو د دې وکړه چې دا غځای د امن ځای وګرځاوه او اهل ته ډوډۍ او میوه ورک. بل دعا یې د دې وکړه چې الله د ازموږ ته قبول کړه کار د قبولیت دعا وکړه. او دریم دعا د استاد کی چې دا توحید د مدرسې د پاره داسې استاد پیدا ک چې دا ستا پر بندگانو ستا د کلام تلاوت وکړي او ستا کلام ورته وشي، حکمت ورته وشي او تزکیه وکړي. نو د مدرسې څخه ورسته د جوړېدو تر ټولو بنیادی شی په مدرسه کې قابل استاد دی، داسې استاد چې د شاګردانو تربیت وکړي شي. نو معلومه سول چې مدرسه دا فقط د تعمیر او د کوټو نوم نه دی. مدرسه په اصل کې د هغه تعلیمي مضبوط نصاب او نظام نوم دی چې د انسانانو د اولادونو تربیت څنګه چې د شریعت حق دی په هغه طریقه باندې وکړي شي. نو ابراهیم علیه السلام هم دا دعا کوي ربنا ایز مجربا وابعث. دا دعا هم درته کوم چې تولیږه بهم فدی کې یعنی د ازما په اولادونو کې رسولا یو پیغمبر منهم د دوی څخه یو پیغمبر د ازما د اولادونو څخه ولیږه. دا معنا چې بشر وي، ملائکه و د جملې څخه نه او جن هم نه وي، پیری هم نه وي، بشر وي. یتلو علیهم آیاتک، او بل دا چې د دوی څخه مطلب دا چې نور هم نه وي. یتلو علیهم تلاوت وی په دوی باندې آیاتک استا آیاتنا. نو الله عز وجل د ابراهیم علیه السلام دعا قبول کړه. دا الله عز وجل مختار بندو، الله عز وجل امتحانو کې کامیاب کی اوس چې څوای قبلیږي.
نو پیغمبر علیه السلام فرمایي نبی کریم علیه السلام چې زما نبوت او زما وجود د درو شانو په عوض کې راغلی د ابراهیم علیه السلام د دعا او زما د مبارک مور بیبي آمینه د خوب او د حضرت عیسی علیه السلام د بشارت او زیری په عوض کې زما وجود دنیا ته راغلی او فرمایي زه هغه وخت لا په نبوت مبعوث وم چې آدم علیه السلام لا خمیره نه وته یا رسول لا نبوت ما ته الله عزوجل را کړی دا حدیث مسند احمد جلد شپږم صفحه 1 کې را نقل کړی چې زه د دې دروش انو په عوض کې پیدا شوی بشارت عیسی داو چې سورته صد کې الله تعالی فرمایي چې اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدق لما بین یدی من التوراة ومبشرا او زیری ورکوم برسول یاتی من بعد اسمه احمد چې ورسته به زما یو پیغمبر راځي چې نوم به احمد سورۃ صف راواړوي شپږشتمه سپاره به غالبا ان شاء الله آیات نمبر 3 یا 4 وي اتهشتمه کې دي وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ او زیری درکوم په یو پیغمبر باندې چې زمانه ورسته برازي او نوم به احمد وي د نبی عليه الصلاه والسلام یو نوم احمد دی او بل د ابراهیم علیه السلام دا دعا ده او دریم هغه و چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مور د حمل په وخت کې خوب لیدلیو چې زماده وجود یې ورونه راوځي او د شام محلات ور باندې وځلیږي روشانه شي دا درو په برکت باندې زراغلی دا دعا قبول اوس نو دغه پیغمبر د دې استاد سو وظایف دي اوله وظیفه یتلو علیهم آیاتک اوله وظیفه دا ده چې دای بس تا د کتاب آیاتونه تلاوتي امام راغب الاصفهانی ویلی دی چې د تلاوت کلمه یوازې د قران د آیاتونو د پاره راځي د بل شي د پاره نه راځي که چا ویل چې ما د پلانې کتاب تلاوت او دا غلطه ده د تلاوت الفاظ یوازې د قران سره خاص دي او د قران کریم الفاظ دغه توري د قران کریم په مقاصدو کې دي مطلب دا چې یوازې الفاظ ویلو باندې هم ثواب دي دا سینه لکه د نور کتابونه چې مقصود خو یې معنا وي الفاظ کته بدل کې را بدل کې پروا به نه لري په قران کریم کې دا سینه ده زوار او زیر یو لفظ هم نشي بدلوای ځکه خپل دغه الفاظ مقصود دي یو دا چې پر دې باندې ثواب دي او دا پیغمبر به د الفاظ ورزدکی دا حروف به ورزدکی زوار او زیر او پیر شو دا به ورزدکی دا سینه دي لکه د عام کتابونه چې مقصود ورته معنا اخستل وي غرض یې معناوي بل دا چې د هر لفظ سره په صلحا او مسائل تړلې دي کدا یو لفظ واړول شي یو معنا لري کبل کم بدل کړي بیا بل معنا لري بیا جلا احکام دي نه راځي لکه دل تراغلی دي هاذا بلدن الف لام نه دی ور باندې داخل او په سورته ابراهیم کې بیا الف لام ور باندې داخلو دا فرق سره لري ځکه نو د قران کریم الفاظ د خپل هم قران دي او د قران کریم معنا دا هم قران کریم دی نو بلا الفاظ د قران کریم یوازنی ترجمه دا غلطه ده کچا خالی ترجمه چاپ کړه او الفاظ نه و چاپ کړي دا جائز نه ده پر دې باندې د ټولو فقها او اتفاق دي چې دا سړی باید تعزیر شي سزا باید ورکړي شي یوازې معنا ته قران نه ویل کیږي او نه یوازې الفاظ ته قران کریم ویل کیږي او بل په دې کې د نبی علی السلام دی امت ته یو قسم زیری دی چې تاسو خالی پر تور باندې له هم ثواب حاصل وي ولو کې تاسو په معنا نه پیژ د قران کریم کا په معنا څوک نه پیډي نو پر هر لفظ باندې لسنی کوي دا چې په معنا یې پیډه خو جلا خبره ده یوازې پر الفاظ باندې او په دنیا کې پر بل هیڅ باندې دا ثواب نشته چې خالی پر تور دي ثواب به معنا فهمه نو پر دې باندې ثواب شته نو اول کار دادی یتلو علیہم آیاتک ويعلمهم الكتاب او دوم دا چې دغه پیغمبر به دا کتاب یعنی دا آسمانی مضامین و دې خپل امتیانو ته ورشي دومه وظیفه د پیغمبر دا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به معانی د قران
دا ودی امت ته ورشي. معلومه سول چې د قران کریم د فهم د فاره یوازې د عربیت او د عربي زده کول په عربي ژبه پوهېدل کفایت نه کوي. ولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عربي او عرب د مکه خلقو عرب وا او داسي عرب نه و چې فقط مازه په عربي پوهېدل بلکې په عربي بلاغت او فصاحت کې تر داسې اندازې رسیدلی خلق وا چې د دوی د شعر مقابله چانه سوی کوي. خداغه باوجود قران کریم یوازې ورته رانغلی بلکې قران کریم پر یو پیغمبر را نازل شو. هغه پیغمبر دوی ته واوروي او مقصد یې هم پیغمبر ورته بیان. نو معلومه شول چې یوازې د عربي پس دکړه څوک په قران نه پوهیږي. دا چې ځینې کسان اوس دا وایي چې دې ته ضرورت نشته چې موږ د استاد څخه علم حاصل او دې ته ضرورت نشته چې موږ د په یو مدرسه کې درس ووایو. فقط قران کریم باندې په پښتو لیکل شوی دی او ډېر تفسیرونه یې راوتلي دي. نو بس موږ به د پښتو ترجمه څخه استفاده کوو یا به د تفاسیر څخه استفاده کوو. د استاد ضرورت بنوي. دا خلق په گمراهۍ کې واقع کیږي. څنګه چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا قران کریم خپل صحابه او تور وشو دي دا هغوی پر عربیت اعتماد ونکي. دا غلنګ صحابه کرام هم تابعین ته وشو دي. دا نه چې هغوی په عربي باندې پیدل نو بس په قران پوس. ولی د دین ټول اصول دغه سي اصول او ذکر غواړي څنګه چې د دنیا د نور قوانین. که یو سړی په خالی انګلیسي ویلو باندې نه ډاکټر کیږي ولو کدا د دواونو مونږ ټول په انګلیش لیکل شوی او یا دا ټول مسائل د طب دا عموما په انګلیسي بیانېږي. حتی ځینو پوهنتونونو کې اوس د طب درسونه په انګلیش. نو خالد انګلیسي په ویلو کې یو سړی په امریکا کې یا په بل ملک کې ژوندۍ کړي نو هغه زما انګلیسي زده د بزر ډاکټر یم. نو څوک ورته وایي چې ته ډاکټر نه یې. د خدای بنده ډاکټري ځان ته اصول لري ولو چې انګلیسي دې زده او نه څوک انجینر بولی او نه خالد یو کتاب په ویلو باندې په کتلو باندې څوک بنا کیږي. کچېره مثلا د بنایي اصول په یو کتاب کې لیکل شوی چې دا څه به د خشتي دې او دا به کې دا به کې نو خالد کتاب په ویلو باندې نه بنا کیږي. دا غره کوم کده یو موټر سره د موټر د زده کړې طریقه په کتاب کې لیکلي نو هغه کتاب ته خلک درکې وای دا کتاب دی واخه وی ګوره نو نه موټر وان کېږي. لا محاله به یو چاتر تربیت لاندې ژوند کې د هغه د اصول مطابق بچلېږي بیا به ته انجینر کېږي ډاکټر کېږي به بنا کېږي به موټر بزده کوي. دا غره کم مثلا کې سړی ته د اوبازي ټولي طریقې دروشي چې ګوره په دا کتاب کې لیکلي دي چې دا اوبازي دا د چکالي دی وکښله او بوته ورشواس وي یو واری به دا یو لاس وي بیا به دا بل لاس وي په شابو سره وغورځي اده خپل د سره ملګری نشي نو ته بازی شروع کړي پتا څه کی نو ته به دا وایي چې کتاب کې خو مې د بازی ټوله طریقه ویلې ده انا څه ضرورت دی چې بل چاته زه ورزم او بازی سره زده چې تا ته شغو ټیدر کی کې نه درکې عین د ترتیب دی د دین کچا د علماو څخه دین زده نه کوي او په هغه ترتیب باندې چې د پیغمبر علی السلام څنګه راغلی دي د اشهد استادۍ او د شاګردۍ سلسله او هغه ټول اصول مراعات نه کړ چې د دین د زده کړې د لپاره علماو یې شي چې هغه صرف دي نحو ده معانی دي منطق او فلسفه ده لغت دي دا اصول تفسیر اصول حدیث اصول الفقه چې دا په هغه ترتیب باندې ونوي تر هغه وخت پورې د قران او حدیث څخه استفاده یا چاته دین رسول دانش کوي کې کول هغه د اوبازي والا کار به دغه څه بدکی خوري سبب د قران څخه انکار کړي د حدیث به انکار کړي په ځان خبر نه نن چې دا ځونه خلک د قران او حدیث څخه انکار کوي یو څو زمانہ د مذهب څخه انکار کوي وای دا مذهب نه دی رکار په مذهب باندې خدای نه چلیږي ولی مذهب خدای علماو دغه جوړه شوی طریقه د مجبور دي دای په هغه اصول باندې چریږي چې فقهاو په کم ترتیب دغه مسائل د قران او حدیث راځي داغه څه ورسته به بیا د قران او حدیث په معنا نه پیږي چې دا حدیث خدای حدیث سره ټکر لري دا خدای هغه سره ټکر لري دا یو منسوخ دی یو ناسخ دی دا څنګه مسله ده بار به د حدیث انکار
یو څو عمر بعد به د قران انکار کوي. دا یې اخیری نتیجه ده. د وهابیت او غیر مقلدیت چې سړی د مذهب ووځي اخیری نتیجه یې دا ده چې د قران به انکار کوي، د حدیثو به انکار کوي. دا یې اخیری نتیجه. نو الله فرمایي چې ويعلمهم الكتاب، د دې پیغمبر دوه وظیفه بداوي چې دایبه قران او خلکو ته ورشي، الفاظ او معنا دواړه به د پیغمبر ذمہ داری. یوازې به پر دې اکتفا نه کیږي چې هغه په عربي باندې پوهیږي. والحکمت، او حکمت به ورته شي. علما د حکمت ډېری معناوي کوي، خو تر ټولو مشهوره معنا چې ابن کثیر کړی ده چې مراد دا دی چې د حکمت څخه مراد هغه معانی او هغه مفاهیم چې پیغمبر بیان کړي هغه هم د امت ته شي، چې د نبی کریم علیه السلام احادیث جن مراد. نو لکه څنګه چې قران د قران الفاظ او د قران هغه مقصد او مفهوم چې پیغمبر علیه السلام بیان کړي دي او تر اوسه باقی دي، دا رقم د پیغمبر علیه السلام احادیث تر قیامت پورې به داغه سي باقی او محفوظ وي. او د نبی علیه السلام احادیث او د صحابه کرامو ژوند دا د قران کریم فهم او د قران کریم معنا ده. کچا د نبی علیه السلام د احادیثو بغیر او د صحابه کرامو د ژوندانه بغیر د قران او حدیث د فهم کوشش وکي، نو دا به پر غلط لین باندې زی اخر به پدې کې واقع کیږي. دوه وظیفه ده. درېمه وظیفه ده د پیغمبر ويزکیهم، چې دغه زما اولادونه چې د ابراهیم علی السلام اولاد دي هغه ته باطینی تربیت ورکي، یعنی د جاهلیت د خیالاتو او اعمالو څخه حفاظت کی. څنګه چې د ظاهر اصلاح ضروری ده، تر دې د باطن اصلاح ډیره ضروری ده. د غلطو عقاید څخه، د کفریه او شرکیه عقاید څخه د انسان حفاظت کول، داغه تربیت کول. داغه رنګ د هغه باطل او رذیله اخلاق څخه د انسان تربیت ضروری دی چې د باطل او اخلاق څخه سړی وساتل شي. د مثال په توګه حرص دی، تکبر دی، طمع ده، د مال محبت دی، د جاه محبت دی، حسد دی، ضعف همت، عبادتو د پاره همت نه درلودل دی، بخل دی. دا ټول باطینی مرزونه دي. کدا مرزونه په انسان کې و انسان نه کامل کیږي. دا داسې دي لکه هغه د سرو زرو کې د نن د سرو زرو خراب مواد، کدا پر سرو زرو غالب یا غسر زره د خراب مواد حکم لري، بیا اعتبار نه لري. نو دا باطینی امراض د دې څخه هم د خلکو صفایي کوي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خو کامیاب استاد وو، د الله عزوجل د طرف انتخاب شوی. دا چې خلک چې وخت راهزنان و لارې وهلې، هغه د انسانیت د پاره د تربیت چراغانو ګرځول. دا چې خلک چې وخت بد اخلاقی، قتل او د انسانانو بی عزتی دا خوند بلی، هغه خلک داسې وګرځول چې د خلکو د عزت لپاره ځان دراغو در پښو لاندې کاوه. هر یو مستقل د انسانیت د لپاره د تربیت استاد وګرځاو، او داسې استاد وګرځاو چې الله عزوجل د هغوی اتباع او د هغوی تابعداري د انسانیت د لپاره د دین د پیژندلو معیار وګرځوي. داس خلک یې جنې جوړ. دا خو د نبی علی السلام د صحبت برکت وو چې دا خلک یې جوړ. نو د دې څه دا معلومه سول چې یوازې د کتابو په ویلو باندې چې سړی علم حاصلوي، خالد کتابو په ویلو باندې د باطن اصلاح نه راځي، بلکې دا لازمي ده چې څنګه د کتاب وایي د کتاب د ویلو سره سم به د استاد په تربیت کې اوسېږي. استاد په دې مکلف دی چې څنګه د طالب العلم ته سبق وایي، کتاب ورشي، دغه څه به د طالب د باطن تربیت کی، د اخلاق او تربیت وکي چې تکبر پکښ پیدا نشي، ریا پکښ پیدا نشي، طمع پکښ پیدا نشي، حرص پکښ پیدا نشي، بخل پکښ پیدا نشي، حسد پکښ پیدا نشي، د مال محبت پکښ پیدا نشي، د جاه محبت پکښ پیدا نشي. دا ټول باطینی امراض څخه راګرځي. د باطینی امراضو د لپاره علماو د دې مشایخو طریقه جوړه کړې ده چې دا خانقاوي، دا تصوف چې دا موږ او تاسو د تصوف کار بولو او یا طریقت بولو، دا د دین وتلی کار نه دی لکه یو ډله خلک چې دا د دین وتلی کار بولي او دا بدعت بولي. دا بدعت نه دی،
بلکې دا د تربیت او د انسانانو د باطن د اصلاح یو ذریعہ ده، یو طریقه ده چې یو شیخ د خلکو د پاره کښینی ترڅو د هغوی د باطن اصلاح وکړي، تربیت یې وکړي. نو دغه طریقه په امت کې په دا څلورو طریقو کې علماو منحصره کړې ده چې دا طریقه نقشبندیه ده. د شاه نقشبند رحمه الله یو جوړه سوې طریقه ده. دا دین نه دی بلکې دا د خلکو د اصلاح یو طریقه ده. لکه یو څوک چې راولاړ شي خلکو ته یو لاره جوړه کړي د اسانۍ دپاره چې پر دې لاره باندې لنډ یو ځای ته رسېږي، دا دغسې یو طریقه ده. او نه خلکو دا دین بللی دی، دا د تربیت یو لاره ده. لکه یو ډاکټر چې د یو مریض د علاج دپاره مختلفې طریقې په کار اچي، کله یوه لاره ورته انتخاب کړي، کله بله لاره ورته انتخاب کړي، کله بله لاره ورته انتخاب کړي، نو دا مختلفې لارې ورته انتخابوي. دا عین داسې یو طریقه ده. او یا قادریه ده چې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله طریقه ده، او یا سروردیه ده، او یا دا چستیه ده د معین الدین چستی رحمه الله. دا صرف د تربیت لارې دي چې د انسانانو د باطن تربیت وسی. دا غلطی لارې نه دي، دا په شریعت او په دین کې داخلي د انسانانو د تربیت لارې. خلکو هیڅ کله دا لار دین نه ده بللې، بلکې دغه لارې د انسانانو د تربیت یو لاره بللې ده. لکه یو ډاکټر چې کومه لارې انتخابوي، قصه به تاسو اورېدلې چې یو سړی سودایي و، ولدا یې فکر و چې زما پر سر یو لوی منګی پروت دی، خوارکۍ چې به کور کښېنستی هم به سر دغسې نیولی و چې اوس منګی راونه لوېږي، چې پر لارې به روان هم به سر دغسې نیولی و، سودایي سوی و. نو دا یو ډاکټر ته ور وستلی و، هغه ویل دا نو زه اوس څه پوه کړم، ما په دې سر نه خلاصېږي. بیا یو داسې ډاکټر ته ور وستلی و چې هغه تجربه کاره ماهر ډاکټر و، هغه په دې پوهېدلی و چې دا خو دی سودایي. نو یې قرار ورته ویل چې ته به سبا د خیره راسې، او سبا به پر 10 بجې باندې راشې، که در 10 بجې 15 دقیقې ناوخته رالې هم دې علاج نه کوم، او که وختي رالې هم دې علاج نه کوم. نو پر 10 بجې قرار یو شاګرد ته غټ منګی ورکړی دی، هلته یې وړې پر بام کښېنولی دی. دی چې راغلی د ډاکټر سره اخته دی، هغه منګی را وغورځوي، هغه دی هغه منګی ول مات شو چې ستا پر سر، بس سړی جوړ شو. نو دا یو طریقه ده چې سړی په ذهن کې ورځي، هغه دغه لاره انتخابوي. نو اوس هم دا دغسې طریقې دي. نو دا تزکیه د انسانانو دا ضروري ده. د دې دپاره علماو مختلفې طریقې په کار اچولي دي. خو لیکن هو د دغه تزکیې دپاره د انسانانو د تربیت دپاره دوه شیه ضروري دي. یو دا چې انسانان د الله عز وجل پر ټاکل سوي معیار باندې وتلو، چې هغه د الله عز وجل کتاب دی او د الله د پیغمبر سنت دی. هر سړی چې د خلکو تربیت کوي دا باید پر هغه ټاکل سوي معیار وتلل سي. دې خبرې ته ښه متوجه سي، ډېره مهمه خبره ده. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دنیا کې د دنیا د ټولو کارونو دپاره یو ترتیب لرو. که چیرې مثلا یو سړی راولاړېږي، یوه دوا دې وطن ته راواردوي، ولو که دلته خو دا اصول نه دي مراعات. په دنیا کې دا قانون دی چې دغه دوا یو لیبارټري لري، په هغه لیبارټري کې دا معاینه کېږي. حتی په دنیا کې دا قانون دی چې دغه د تعمیر دپاره کومې خښتې ته کاروې، دغه خښته به لا یوارې په لیبارټري کې ته معاینه کوې ګورې. دا سعودي و، په دې نورو ملکو کې دا قانون دی. ما ته خپل یو انجینر وویل چې موږ کومه خښته کاروو، یوارې به د دې لیبارټري ته ځي، ګوري به چې دا خښته د څومره تعمیر وزن راوړلی شي، څونه بوج برداشتوای شي، کنې نه در پرېږدي. حتی دا له قانون دی چې دوی یو تعمیر جوړوي، د دې دپاره به دوی وخت تعینوي چې په دغه نه وخت کې به دا تعمیر نه درس کوي او نه به خرابېږي. که خراب شو دا سړی مسؤل دی. نو دا یو لیبارټري لري، یو اصل لري، یو قانون لري. څنګه چې د دوا دپاره یو لیبارټري سته، یو معیار سته چې دا دوا باید پر دې معیار باندې جوړي. داسې نه لکه د افغانستان دپاره چې کومې دواوې جوړېږي. پاکستان کې یو اخبار کې یو مولي صاحب ما ولیدل چې د کوټې یو هسپتال ته دوا کمپنۍ ورکړې وه، هغه کمپنۍ چې کومه دوا ورکړې وه هغه د هغه هسپتال د معیار خلاف وه. بیا دې هسپتال خاوندانو، د دې شفاخانې خاوندانو پر دغه کمپنۍ باندې عریضه کړې وه، حکومت کې بندیان و دغه کمپنۍ والا. آخر چې کمپنۍ والا تفتیش کړی و، ول دغه دوا موږ د افغانستان دپاره لیکلې وه، دا ستاسو ته غلطه په دغه کې درغلې ده، په هغه بلټي کې غلطه درغلې ده، موږ د افغانستان ته استول په غلطي کې تاسو ته درغلې ده. مشکل دا کوو چې د خپل ملک دپاره دغسې غلطه دوا جوړو. دا خو د افغانانو پر دې خپل ملک باندې ډېر رحم دی چې دا ډېر 2 نمبر شان ورته راوړي.
موږ ډېر د خپل ملک سره رحم کوو او ډېر موږ د ملک سره محبت کچيري بس یو مستری مولا کې دی موږ ور مولا کوو بس ور کوي چې بس دام سیدی په ملای باندې پروا نه کې چي نه وي په معلمي کې هم دا ورته را مخته کوو په انجنیری کې هم دغه کسان په ډاکټرۍ کې هم دغه کسان بس هیڅ یو معیار معتبر نه د دې ملک په دغه خانه خراب ده چې به معیاري پکښ ډیر ما ته یو چا وخت ویل مولوی صاحب ستاسو شناخته ډیر دي دا ډاکټرانو سره شناخت لري د معلمانو سره شناخت لري ته ما ته یو چا باندې دا 12 شهادت نامه را جوړه نو ما ورته ویل ما ول دغه دروغ نه دي چې په ما ته وای دا جزاغت وایم چې تاسو د 12 شهادت نامه در جوړه هغه به ما ته وای چې مولوی صاحب دا روا کار دي چې زه وکم او چې زه تاسو در جوړه کم دا برواوي چې زه در وکم چې زه دا کار کوم سبب د بل چا څخه بیا څوک څه ګیله کوي چې هغه مولوی صاحب دغه کار کاوه نو عوامو څه ګیله په دې ملک باندې رحم هغه وخت دی چې موږ د خپل ملک د خلکو د فار اصلي شی راو ګټه دې لږی پکشي خیر دا خو جمله محترزه پکښ راغله خبر اصلي دا ده چې داغه څوک چې د خلکو تربیت کوي دا باید د الله تعالی پر کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سنت وتلل شي ولی که ډاکټر نو د خلکو علاج کاوه بار پنس پنس کې پاتې کیږي مری عین دغه سلسله ده که دغه مصلح او دغه شیخ نو خلک په باطل اخته کوي په گمراهی مخ کوي د دې لپاره دا ضروری ده چې پر قرآنی معیار او پر نبوي معیار باندې وتلل شي چې دې کې دا استعداد شته چې د خلکو اصلاح وکړي کنيسته یو خبره ده نو ګواه کې د الله تعالی کتاب په تزکیه د نفس کې دا ضروری دی او دومره خبره ده چې دغه سړی چې تربیت کوي دې تم ضرورت شته نو ګواه کې دوه شی راغله کتاب الله رجال الله هم د خدای عز وجل د احکام پابند خلق وي او هم د خدای دین وي دغه دواړه چې سره یو ځای سي د یو چا تربیت وکړي اوس نو په دغه دواړو سلسلو کې که یو کمزور اسول هم تباهی راځي کدا بل کمزور اسو هم تباهی راځي د دې یو اسانه مثال زه درته وایم دا ضروری ده چې په ځینو دواو کې ډاکټران د دې مریضانو د علاج لپاره یو قسم دوا ورکوي چې د دې مریض صحت ته فائدہ ورسي خو د دې په څنګ کې د یو بل دوا داسې ورکوي چې که جانبي عوارضي مشکلات پیښېدل نو دا دوا به مخه نیسي دا د دې اصول دي اوس کچيري دغه اول قسم دوا غالب اسول نو هم د مریض ته تاوان کوي کاغه بل قسم غالب اسول هم د مریض ته تاوان کوي دواړه به بالکل برابر روان نو دغه رجال الله چې د خلکو تربیت کوي دا بخپله کامل وي او دوی به د شریعت په ترازو باندې تلل شوی کدا هر یو دی یوازې راګیر کوي یوازې دی په کتاب او په سنت باندې عمل کاوه د استاد ضرورت نه محسوسه و چې استاد ته ضرورت نشته نو هم تبا کېږي او کدی یوازې په شیخ څخه غستل او شیخ دی د خدای پر دین باندې نه تلی نو هم گمراه کېږي مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله وايي چې په دغه طریقه کې چې نن د انسانانو د تربیت طریقه ده په دې کې د انسانان په افراط او تفرید کې واقع شوی ځینې کسان د خدای دین او د نبی علی سلام سنت طریقه ګرسری معیار نه بولي معیار یوازې شیخ بللی چې بس شیخ ارڅ کول ته بغږ نه ورته کوي دا غلطه ده د شیخ ټول ژوند بد الله د دین په ترازو باندې تلل کیږي ګوري نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام څنګه تربیت کړیو د سحر لمونځ پیغمبر علیه السلام ورکاوه په دوه رکعاتو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سهوسو یو رکعت یې وکړ صحابي ورته وای اې د الله پیغمبر یا بل منځ کم سوي وي یا بستا څه هیر راغلي نبی کریم علیه السلام ورته هیڅ لا نه جسوي صحابي ورته وای یو سوي دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ته مخ را واړاوه او ورته وی چې څنګه واغول و یو رکعت کم پیغمبر علی السلام منځ وکي یو رکعت یې وکي سجده سهو وکړه هغه وخت کې په ابتدا د اسلام کې خبري جایز وي په منځ کې وسنو ګوري کداغه صحابي پیغمبر علی السلام ته دغه کار ور فکر نکي نو غره روان به امت پر دغه عمل پاتې شي منځ به یو رکعت کوي عین د یو شیخ او د یو استاد دغه درجه ده که یو شیخ یو استاد د سنت خلاف عمل کاوه د مرید او د شاګرد د ذمہ داری ورته وایي خاموش بنه پاتې کیږي که خاموش پاتې سو سبا نور خلق دغه شیخ دغه عمل سنت بولي بیا عمل پکې او سبب بیا تر د ولای نشي
دا ستاسو مداري د ورته وای دا سیده د هغه ادب د هغه احترام ملحوظ کا په نظر کې وساته احترام وکړه خدا ورته وای دا د ذمہ داری د خاموش بنه پاتې کېږي دوم مسله درته وای عمر رضی الله عنه پر منبر باندې دا وای چې د دې شذ د پاره ډیر مہر دانست آینده مہر بنه ټاکی عمر رضی الله عنه اشد فی امر الله عمر یو شذ ورته ولاړ شو الله په قران کې فرمایي و ان اتیتم احداهن قنطارا کچیر تاسو یو شذ ته قنطار ور کړیو قنطار یو خزانه د سرو زرو خزانه مور کړیو فلا تاخذوا منها شیئا نو تاسو د هغه څخه هیڅ یې ماخ هغه ورته وایي چې ګوره د قرآنی آیات کې قنطار ذکر شوی دی قنطار دا معنا چې ډیر مہر مور کړی نو ته څنګه حد پر مہر باندې حدود ټاکي چې دغه اندازه وي عمر رضی الله عنه وای دا الله کتاب حق وای وقاف عند الله دا خدای د کتاب په مقابله کې خاموش انسان بس ولا خبره واخ وس کداغه شذ عمر رضی الله عنه ته دا خبره ونه کی نو خو روان په امت کې دا عمل پاتې کیږي دا دی ګوره د دې عمل راګرځي انسانان دي انبیاء نه دي یوازې انبیاء علیهم السلام د غلطی معصوم او پاک باقی انسانانو کې کمزوري راځي دا هغه د اصلاح فکر کول دادي چې ته باید دغه غلطي ورته فکر کړې کستانس په ورته ویلې بل ملګری ته وای چې دا کار وکړه دا ورته وای اوس که زه غلطي کوم او ته چې ماته زما پر غلطي نه وایاست نو سبا خلک په ما دلیل وای د مولوی صاحب پلانې کار کاوه یو عالم به سمه مسله بیان کړي چې دا مسله دغه شي ده ته ورته وای چې پلانې مولوی صاحب دا کار دغه شي کاوه واره به خلک دا دین وبودي نو دا لازمي ده مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله وای چې دغه عمل چې یوازې خلق معیار وبلل شي د الله کتاب او د الله دین معیار ونه بلل شي وای دا د يهودانو کار وو چې هغه خپل ملایان او خپل شیخان دغه درجه ته رسولي و چې د نبی عليه السلام او د قرآنی قانون په مقابله کې هم دا غوي خبره منل نو بیا دغه آیات را نقل کړي چې الله عزوجل د دې په باره کې فرمایي د يهودو د ملایانو په باره کې چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دوی خپل علما او خپل بزرگان د خدای نه ما سي قانون دانان ګرځولي و بس هغه قانون ګرځولي سوره توبه آیات نمبر 11 کې راځي دا نو وایدا هغه صورت کې کېدای شي کله خدای کتاب او د خدای د پیغمبر سنت دا پریښودل سول یوازې دی په سړی باندې اعتماد وکي او معیار دی ورته ونه ټاکي دغه طرف ته بځي او یو ډله به وایدا شي دا چې هغه به د خلکو ته ضرورت نه لري وای شیخ ته ضرورت شته استاد ته ضرورت شته بیل استاد او بیل شیخ هم سړی خرابېږي مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله وایي چې وډاله به د قرآن په فهم او د حدیث په فهم او د خپل باطن په اصلاح کې یوازې پر کتاب اعتماد په پلاني کتاب کې وایي ډېری خبرې لیکلي یو خبرې لیکل دي یو په سړی دا خبرې عملي کول دي دا فرق سره لري دا استاد ته ضرورت لري چې تا استاد د لنګوټې طریقه درونه شي چې دا لنګوټه دې سمه ستا استاد ته ونه وایي چې پایچې سمې کړه ستا استاد ته پر غلطي او پر خبرو باندې ونه وایي نو تا کې دا غلطي بیا نه اصلاح کیږي په کتاب کې خو لیکلي دي چې پایچې څه تکول حرام په کتاب کې خو لیکلي دي چې د تکبر په شکل ګرځیدل حرام دي خدا تا ته در فکر کوي څوک شیخ ته ضرورت شته استاد ته ضرورت شته چنانچه په دې ارتباط باندې مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله او نور بزرگانو د مولانا اشرف علي تھانوی رحمه الله زندگی را نقل کړي د مولانا اشرف علي تھانوی رحمه الله په صوفیانو کې د په خلیفګانو کې یو خلیفہ مجاز مولانا مسیح الله خان صاحب دی دا یو ډیر لوی عالم تیر شوی دی او د مولانا اشرف علي تھانوی رحمه الله په خلیفګانو کې تر ټولو مشر خلیفہ او اول دی نو هغه وایي چې ما یو ځای یو څلور ځوانان ولیدل پر یو میز زورونه و دا د میز پښه پورته کول وای ما توجه ور باندې وکړله توجه چې مې ور باندې وکړل د میز پښه ټینګ شو دوی څلور پنځن لس کسان ورته ودرېدل د میز پښه نه سوی پورته کول چې نه سوی پورته کولای دا قسم وای مولانا اشرف علي تھانوی صاحب ته وکړ وای دا غټي اخوابه د سوال ماته ویل چې الا ولار شل رکعات نفل وکړ هغه په فضول کار اخته و په بے فائدې کار تام بے فائدې کار کړی دی په دې کې ستاسو آخرت او د دنیا څخه ګټو چې تا توجه د میز پر پښه باندې واچول هغه نسوي پورته کو ستاسو دې کې څه ګټو الا ولار شل رکعات نفل وکړ وایي ولار کړم شل رکعات نفل را باندې دغه ته تربیت وایي
دغه تربیت وایي سړی په اصلاح شي. ما یو وخت خپل شیخ ته دا خبره وکړله، ما ول موږ په یو مسله کې اختلاف کوو، اختلاف مې دی، مال د یو مولوي صاحب سره په یو مسله کې اختلاف، ول اوس خو دې د ځانه فقيه جوړ کړی دی، دا د اختلاف کلمه خو د فقهاو تر مابین ته اوس فقيه بل ورځ دا کلمه استعمال نه کی. دا یو قسم تکبر زه ورته متوجه کړم چې دا کلمه د ځان لپاره مو استعمال. یو استاد سم یو وخت کلم په چپلاس باندې ورکی دومره سزا یې پر دې را کړې ده، ول کلم په چپلاس دا تربیت دی، په کتاب کې خراغلی دی، خو د سړي ورته توجه نه. دا غره کوم ما یو وخت استاد ته خطکش ورغورځاوه، نو پر دې باندې سم یو ساعت درولې وم، خطکش چاته ورغورځاوه مشي چاته مور غورځاو، دا بیا ادبي ده، بیا تر نن پورې دا کار مانه دی کړی. وای ما ته سزا پر راکړل شوې ده، ما په ذهن کې دا خبره راغله، او هغه استاد ته کڅوم هغه غړی بس ما زړه ډیر درد کړی او ډیر به می خوا ورته بده وکړ، دا په لاس راغلی وای وهلې به مې وای، لیکن اوس ورته دعا کوم ما تربیت یو. یو استاد موږ ته قرائت وایي، تجوید وایي، چې موږ به دا سفاره ورته تیرول، دا طالبانو د حافظان د سر شوري دا اسې در دالو ګوټه ټینګ نیولې ول، مولانا صاحب شوره ما دا عادت کیږي، بیا په محراب کې ولاړې دغه استاد بکیږي شوره مول پر دې وهلو. دا استاد د شاګرد تربیت کوي، تربیت ډیر مهم دی. نو که استاد نه شیخ نه دا غلطی په سړی کې راځي. بل د مولانا اشرف علي تھانوی رحمه الله یو خلیفہ دا راغلی، د خلیفہ دا چې راغلی خانقاه ته راغلی، د څنګه تناستو د مولانا اشرف علي تھانوی رحمه الله ډیر عجیب مزاج، رئیس الصوفیاء، د صوفیانو رئیس الله جوړ کړی، حکیم الامت. نو هغه څخه پوښتنه وکړه چې څنګه راغلی، په دا هر خبره کې به یو مقصد وو. هغه ورته راغلم صحبت ته، اعمال کې څه کمزوري ول، منځونو کې کمزوري و، تکبیر ولا را څه پوتې دی ودا ودا. نو ول چې شی باندې راغلی ول پرېل گاډي کې راغله، کښنه یو زی ور سره دا زی ول د څو عمر دی، ول دا د ډیر لس کال دی، ول ټیکټ کې د څو عمر کاټ کی، هغه ول کښنه یو ول د 12 کال ده. ریل گاډي کې دا لکه چې قانون دی چې د 12 کالو څخه کم وي یا د 12 کالو وي دا غڅ نیم ټیکټ اخلي، او چې در دې غټ نو بارت پوره ټیکټ اخلي. الک کښنه معلومې دی ټیکټ یې نیم کاټ کړی، ول او پر تا خو ته اوسه د حرام او د حلال فرق نشته، او تزما خلیفہ خلافت یې نواخ تا کې تر اوسه د حرام او د حلال تمیز نشته. والمولانا اشرف علي تھانوی رحمه الله به همیشه دا خبره کول چې په خانقایم دادیه کې به خلک یواري سړی کیږي، خلک یواري سړی کول پکار چې سړی شي، یواري سړی که ورسته په هغه باندې زینت ولګاو. دا تعمیر یواري جوړ ک بیا رنگ ورک، چې تعمیر جوړ نه رنگ څه فائدہ کوي، خالی پلاستیک ته رنگ نیولې دا فائدہ نه کوي. په مشکل دغه وس کمزوري ده، باطن مونږ اصلاح سوي ذکر ورکو چې واخه بس ته دونه ذکر کا پلانې لطیفه ژوندۍ سو، پلانې لطیفه ژوندۍ سو، پلانې مې قسم کوي ولا لطیفه ژوندۍ سوي، لطیفه د کوم خو ژوندۍ سو چې پلانې لطیفه ژوندۍ سو، لطیفه خو هغه وخت ژوندۍ کېدل چې دا باطن یې واري اصلاح سو. نو مولانا اشرف علي تھانوی رحمه الله وايي یو واري د باطن کار وکړه، د باطن دا مزاج در پکښ پیدا کړه چې چا لاس در مچ نه کوي خو دې بدیږي کړي نه بدیږي، دا مزاج در پیدا کړه چې د سنت خلاف عمل وکړي او چا درته ویل خو دې بدیږي کړي نه بدیږي، کړي په دې خو نسو بدن او باطن دې سمسوي. د دیوبند په اکابر کې یو بزرګ ډیر انتهایی زیات وږي وو، ډوډۍ نه وخوړل، یو شاګرد په پوسوي وو چې دا استاد وږي، دا شاګرد چې ولر سوي و د په ذهن کې دا ورغلی و چې دا شاګرد ما ته ډوډۍ راوړي، هغه شراب وړل د ورته زینه خورم، ولولې نه خوري، ول چې ته ولاړې دې ما ته لښ طمع پیدا سو چې دای لکه چې ډوډۍ درته راو، او د طمع ډوډۍ پیغمبر علی السلام منع کړ، فورا یې پرې شو. دردغه اندازې پوری کامل خلق و. مولانا اشرف علي تھانوی رحمه الله یو جلسې ته ولاړ، په دې جلسه کې یو چا خط ورکړي، خط ورکړي، په خط کې ورته لیکلي دي چې مولانا صاحب ته کافر یې او ته حرامي یې او ته دلته بلا دعوت راغلی، ته چا را بللې. په عامه جلسه کې دا خط یو چا ورکړي، موږ او تاسو براسي اوس وګورو دا به پر ځانو یواري دغه کو چې څوک دا خط مشترک څه حال بموي، څه حال بموي، د خط ورته وایه خلکو ته خط وایه، ول دا سړی وایي چې ته کافر یې، زه کافر نه یم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله.
دی وایي چې ته حرامي زه حرامي نه یم زما د مور او پلار نکاح په تانبون کې سوی ده پلانی مولانا صاحب تړلې ده پلانی شاهدان موجود دي او زه دې جلسې ته دغه جلسې والا را بللې یم کدی اوس راته وایي چې ولاړ سه اوس ځم بس خطې بیرته کټ کې په جیب کې واچوي خپل بیان شروع دا کامل خلک نو تزکیه د نفس په خلکو کېږي داسې سړی باید موږ ولرو چې ما ته وایي چې پایچې دي کښتې داسې سړی زه باید ولرم چې ما ته وایي چې رسته لاس باندې خوراک کوه داسې سړی باید زه ولرم چې ما په خبرو کامل نظر وي چې ما ته وایي دا خبرې دي بې خوند دي ولې چې دا نه د سړي تربیت نه کېږي نو په دواړو طرفو کې بې له شیخه هم کار نه کېږي بې له استاذه هم کار نه کېږي سړی به بې له استاذه ځان کامل نه بولي نه کامل کېږي او بې له د الله د دین هم نه کېږي دا دواړه به ملګري بیا به کار کوي اوس نو دغه یو معیار دی ګوري الله عزوجل د انسانانو سره د وسیدلو امر کړی قران کریم کې الله عزوجل فرمایي په سوره توبه کې هغه آیاتونه ما لیکلي دي دا اول تست ګران و هغه کښنی آیاتونه هغه ځل کوم وس الله تعالی فرمایي یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اې د ایمان خاوندانو تاسو د خدای څخه وډیریږئ وكونوا مع الصادقين تاسو د صادق خلکو سره چې د خدای د دین پابند خلک دا غو سره اوسېږي نو مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله وايي د شیخ د پاره څو شرایط دي په اصلاح انقلاب امت کې دي وايي د شیخ اول شرط دا دی چې دی به کامل علم ولري په قران حدیث فقه اصول الفقه به کامل پوهیږي وايي ولی به دا علم لري وايي دا د دې لپاره چې دی د بدعت او د سنت فرق وکړي بیا یې فرق نشي کولای د بدعت او د سنت د شیخ اول شرط دا دی دوهم شرط د شیخ وايي دا دی شیخ بخپله د اهل دنیا او د دنیا د خواهشاتو څخه ډیر لري وي زاهد به وي پر اهل دنیا باندې به نه ګرځي تعلقات به ډیر نو سره ساتي هغه به د ځای ته راځي چنانچه د امام مالک رحمه الله قول دی وايي بئس العالم على باب الغني بدترین عالم هغه عالم دی چې د اغنیاو پر دروازه ګرځي زما ځینې ملګری دي دلته شناخته دي کلک ملګری مې دي د دې بغیر هغه زما احترام هم کوي زه دکان ته په خاطر نه ورځم چې دا به د علماو اهانت زه دکان ته په خاطر نه ورځم او الحمدلله تر اوسه پورې مې دا مهنت کړې دي د چا کوټې ته دفتر ته الا ماشاءالله که یو وخت ډیر په خوا د یو ضرورت په خاطر د یو چا ځای ته ورغلیم هغه د یو بل چا د یو کار په باره کې ورغلیم بیا نه مرغلی هغه پلان مې یادېږي یو ځای کډو ځای ته ورغلی دا چې 15 کال شپږ کال مخکې بیا نه مرغلی دی اچا ځای سره د دې چې د مدرسې اشد ضرورتونه پیښ شوي په الحمدلله چې چاته موږ زنګو علي دی هغه ته دی الله جزای خیر ورکړي په یو ټلیفون دل ترغلی دا د هغوی اخلاص دی د هغوی زموږ سره محبت دی نو دی وایي چې داغه به د اغنیاو پر دروازو باندې کګرځي دی دا بدترین عالم دی او نعم الغنی علی باب العالم او بهترین غنی هغه دی چې علماو پر دروازه وي ولی علما کده اغنیاو کوټو ته ورغلل خلک بد پروايي لیکن اغنیا کده علماو کوټو ته راغلل خلک شو پروايي بد نه پروايي وای دا دون عاجز سړی دی سره د دغه دنیا د علماو دروازې ته روان نو دی د الله دین ته ځان محتاج بو نو وای دی به پر دغه باندې نه ګرځي او دریم وای دا شرط دی مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله وای چې دی به ذاکر وي کلک ذاکر به وي ذاکر او شاغل به وي په دین به اختوي مدرس به وي درس به کوي او بل دا چې دی به روک ټوک کوي روک ټوک دا معنا دا اردو کلمه ده چې دی به د خپل مریدان پر دا غلطي راګرځي ورته وایي چې دا غلطي ده دا غلطي ده دا به نه کوي ولې زه چې د یو چا په لاس کې لاس ورکوم خو د همدې دپاره چې ما تربیت وشي په ما کې باطني مرضونه دا په ما کې لري شي د تهجد د لمانځه پابند سم اخلاص را پکښ پیدا شي توجه می د عبادت ته برابر شي د ریا څخه خلاصم د بخل څخه خلاصم حسد و نکم د مال محبت د جاه محبت دا را پکښ پیدا نشي دا ضروری ده نو د شیخ په صحبت کې وسیدل ضروری دی بل شیخ هم کار نه کیږي لیکن و شیخ به پر قرآنی معیار باندې تلی اوس په نو تاسو راته واسطه مولوی صاحب د دې شرایط کې شو دله چې اوس خو شیخ عنقاس څه کول پکار د دې لپاره علما یو طریقه شو ده و یو دا چې دلته خدای دی الله عزوجل فرمایي چې تاسو د صادق خلکو سره اوسئ مطلب دا نه دی چې یو خاص سړی تعین کړي صادقین خلک چې دیندار خلک متقین خلک مولیدل دا غوی په صحبت کې کښینی په مجلس کې کښینی
که په هغه مجلس کې د اصلاح وسول په ځان پوسوي چې دا د پلانیز ما غلطي را وشو هغه مجلس چې انتخاب کنه هغه مجلس ترک د بل بزرګ مجلس تولارس کدی حالت اصلاح ونسول بل تولارس دا نه د ضروري چې تا د کوم چا سره بیعت کړی وي اصلاح دی نه کېدل بیا د نسوي پرې شو شریعت پر دې هیڅ پابندی نه دا د مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله په کتابو کې هم لیکلي دي په البوادر نوادر او دغه رقم په دغه اصلاح انقلاب امت دواړو کې د دالي کړی دي کله مرید د کم شیخ په صحبت کې اصلاح نه کېدل هغه شیخ دی پریږ دی وای هیڅ تاوان په دې کې نشته دا چې ځینې کسانو دا مشوره کړې ده چې تاوان لري دا تاوان نه لري دا ماځ ځان خبر نو د بل چا مجلس انتخاب کا دا هغه مجلس تزا ک الته د اصلاح ونسول د بل یو مجلس انتخاب دا نه د لازمي چې واځ بیا د علماو مجلس تولارس یو نیک دیندار او مسړی وي خدا سنت متبع وي داغه مجلس تولارس چې استفاده دي کیږي کړي نه کیږي مجلسونه بدلوا کړي استفاده په یو ځای کې وسو بس هغه مجلس ټینګ مې پرېشته دومره خبره ده چې الله عز وجل فرمایي چې اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون چې دا صادقین خلق کم خلق دي اوس نو صادقین درته شي سوره بقره آیات نمبر 29 کې الله فرمایي چې دا هغه خلق دي چې په خپل عمل او خپل قول کې صادق وي او اولئک هم المتقون او هم دغه خلق متقیان دي یعنی د خدای د دین پابند خلک تقوادار وي د هرې ګناه څخه ځان ساتي پر صغیره ګناهو به اصرار نه کوي د کبیره څخه په کامله توګه ځان ساتي د دې څخه ورسته پیغمبر علی السلام فرمایي یا ایها الناس ای خلقو انی ترکت فیکم امرین ما په تاسو کې دوه شی پرې ایشي دي ما اخذتم به ما په معنا د ما دامه دي تر څو چې تاسو په دغه دوه شی لاس نیوي کړی وي لم تضلوا تاسو به هیڅ کله گمراهان نسی کتاب الله یو د خدای کتاب دی و عترتی او بل زما اهل او زما اولاد دي ورسته فرمای اهل بیتی یعنی زما اهل بیت مطلب دا چې زما ورسته صحابه او دا غوی پر نقش قدم باندې خلک نو معلومه سول چې د دواړو ته ضرورت شته علماء ته هم ضرورت شته او شیخانو ته هم ضرورت شته د الله کتاب ته هم ضرورت شته دا ترمذی را نقل کړی ورسته پیغمبر علی السلام فرمایي اقتدوا بالذین من بعد تاسو په هغه خلکو اقتدا وکړئ چې زما ورسته دي ابي بکر او عمر په ابو بکر او عمر رضی الله عنه پسې دا امام بخاری رحمه الله را نقل کړی نو خلاصه د خبرو دار اوتل چې د انسان د تربیت د لپاره رجال هم پکار دي او کتاب هم پکار هم رجال وی هم کتاب رجال به د الله پر کتاب باندې ارزه او د الله عز وجل کتاب به پر رجال زده کوي دا دواړه لازم او ملزم دي که څوک وایي چې زه یوازې په شیخ اصلاح کېږم کتاب ته ضرورت نه لرم دام غلطه او که څوک وایي چې ما یوازې په کتاب زده دي بس اصلاح مې کېږي دام غلطه ده اصلاح نه کېږي دا ضروری دی چې استاد په تربیت کې اوسي وسنو یو طریقه هم دا درته وشودل ک په دې شیخ دی دلته اصلاح نه کده بدل قبل شیخ تولاد اټس عجيبه دومره طریقه دغه د دعوت او د تبلیغ طریقه په دې کې هم د انسان انتهایی ډیره اصلاح کیږي ما تجربه کړې اخلاص په سړی کې راځي مال بخپل مصرفه ځان بخپل مصرفه امیر به بل یوي د انسان نفس ډیر پکښ کشته کیږي دا لار هم ډیره سخت د انسان د اصلاح لار د تهجد سړی پکښ پابند کیږي د مسنونو اذکارو پکښ پابند کیږي پر تا داسې یو څوک امیر چې هغه په هیڅ نه پیژ امیر دی بس منی به خبري دا نو به زور غواړي د ملایان ته به زور غواړي چې امید سړی پر امیر دا به زور غواړي دا طریقه د انسان د اصلاح لار مشتبه خپل استادانو دا ویل ولکه مکمل شیخ پیدا نه کی په دغه لار کې ولار شي وخت تیر ما خپل په دې لار کې دومره ګټه حاصله کړې دي حالانکه ما دونه وخت نه دی پکښ لګولې تبلیغي نه یم تبلیغي خو هغه څلور میاشتې لګولې ما څلور میاشتې نه لګولې لیکن ډېر زیاتې فائدې ماته شوي دا مسنونې دعاګانې تقریبا چې ټوله ما یاد کړې دي اکثرا په دغه لار کې یاد کړې دي کنه په طالبي کې دا ټوله یوم نه یاد کړ او دا به تاسو د ډیرو کسانو سره یاد مو نه وري چې یاد دي دا خو یاد غواړي بل طریقه دغه بزرګانو کتابونه دي دا د هند د دیوبند علماو کتابونه دي به خټ کتابونه لیکلي د انسان د اصلاح لپاره دا د مولانا تقی عثماني صاحب اصلاحي خطبات دي دا د مولانا یوسف دیدانوی صاحب اصلاحي مواعظ دي د مولانا اشرف علي تهانوی رحمه الله خطبات دي
دا هغه ملفوظات دي دا هغه رقم نور کتابونه به ډیر کتابونه په دې ارتباط لیکل شوي نو دا درې طریقې اوس سړی په کار واچي اصلاح کیږي او موږ اصلاح نه د سوي یقیني موږ چې د خپل ځان سره واځي فکر وکړو موږ اوس عام حالت دی که یو چا ته بد خبره وکړله ځان دي کنټرول کې بار ځان درته معلومیږي چې ما اصلاح سوي ده کنه یو چا ستا په قول ونه کړله ستا به عزتي وکړه بیا ځان د سړی ته معلومیږي اوس عام حالت دی په عام حالت کې خو هر سړی خوندوري د انسان د امتحان په وخت کې انسان خوندور ونه دغه سیدي موږ هغه وخت نه دی را باندې راغلی چې هغه وخت راشي بیا درک معلومیږي چې چا ته شنزل وکړله بی عزتی دی وکړل تاوان در ورسوي تا شرعي حدود مراعات کړه نو سیدي ته په دین باندې کامل چلیدل عام حالات کې خصلې نه معلومیږي وجدانه وای پلانې پاندیوالی ډیر خوندور دی ابل ورته سفر دی سره کړی دی کنه ته واری سفر سره وکړه بیا وزارت درته معلوم شي پاندیوالی باندې خوندور دی کنه نو دا خبره ډیره مهمه ده نه به سړی شیخ نظر انداز کوي او نه به شیخ معیار حق بولی بلکې معیار حق به د الله دین بولی بس پر دغه عرض کی نو ويزکیهم دا پیغمبر به د خلکو تزکیم کوي انک انت العزیز الحکیم نو یقینا ته چې ای الله عزوجل العزیز غالب القدرت یې الحکیم کامل الانتظام یې ټول انتظام دی کامل او برابر دی ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يرغب او څوک دی چې مخبه اړوي عن ملة إبراهيم د إبراهيم عليه السلام د ملت څخه إلا من سفه نفسه مگر هغه چې احمق سي یعنی د ابراهیم علیه السلام د ملت څخه د دین اسلام څخه یوازې احمق او بعقل انسان مخ اړي بل څوک به نه اړي ومن يرغب او څوک دی يرغب چې مخ به اړوي عن ملت ابراهیم د ابراهیم علیه السلام د ملت څخه یعنی د دین اسلام څخه الا من سفه نفسه مگر هغه څوک چې بعقل یې نفسه خپل ځان د سفه په ارتباط باندې نحویانو دا قول راخستی دي چې دا باب لازمی دی او د دې څو ورسته صفحه دغه نفسه وایدا د پر منزله د مفعول دی لکه د صفت مشابهت څخه چې ورسته پر منزله د مفعول باندې مفعول راوړل کیږي او څوک به وایي چې دا لازمی باب دی خو متضمن دی متعدد نو ځکه نفسه ته نسب ورکړي دی مفعول یې ګرځیدلی الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه او یقینا موږ مختار کړی دی دغه ابراهیم علی السلام په دنیا کې یعنی داسی مختار کړی دی چې د رسالت درجه مور کړی ده وانه او یقینا دغه ابراهیم علی السلام فی الاخرته فاخرت کې لمن الصالحین د صالح انسانانو څخه دی نو په دنیا کې موږ د رسالت لپاره منتخب کړي ځکه نو طریقه حق طریقه ده او په آخرت کې د اعلی انسانانو څخه دی چې هر نعمت به ورکول کیږي نو مطلب دا چې دین اسلام هغه دین دی چې په دنیا کې هم د عزت ځای دی او آخرت کې هم د عزت ځای دی اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين اذ قال کله چې اویل له دلر ربه د رب اسلم فرمان بردار سه قال ویل اسلمت ما اسلام راوړی دی لرب العالمین د عالمانو د رب د پاره د ابراهیم علیه السلام خوبي بیانې چې دا ابراهیم علیه السلام داسې انسان و چې الله عز وجل ودته الهام وکړي چې فرمان بردار سه نو د ویل چې دا فرمان برداري زما ذمہ داری ده باید زه فرمان بردار سم نو قال ویل اسلمت ما اسلام راوړی دی یعنی دا فرمان برداري ما په خواله اختیار کړی و د عالمانو د رب د پاره ځکه چې هغه ما تربیت کړی دی زما محسن دی پر ما احسان کړی دی زه به څنګه داغه د احکام پابندی نه کوم او داسې انتخاب عہده رسالت په وخت کې چې مجدته د رسالت عهد ورکاوه ورته ویل اسلم د الهام په طریقه قال ویل اسلمت لرب العالمین نو ما اسلام راوړی دی د عالمانو د رب د پاره نو د همدغه په برکت الله عزوجل فرمایي چې نبوت ورکړ سو ووصى بها ابراهيم بنيه او وصیت وکي ابراهيم عليه السلام ووصى او وصیت وکي بها په دغه ملت باندې د اسلام په دین باندې ابراهيم عليه السلام بنيه خپل زامنو ته ويعقوب او يعقوب عليه السلام هم وکي
چې دا هغه وصیت مضمون نو دا دی چې ورته ویل یا بني ان الله اصطفى لكم الدين ازما اولادونو ان الله یقینا الله عز وجل اصطفى مختار کئ لكم استاسو د فار الدين دین فلا تموتن وتاسو ممری الا وانتم مگر پداس حال کې چې تاسو مسلمون مسلمانان یاست ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام خپل اولادونو ته دغه ملت ابراهیمی چې د اسلام دین دی د دې وصیت ورته وکي او دا ورته وویل چې در مرګ در ساعت اسلام خپل کی یعنی تاسو ته باید مرګ په داسې وخت کې راشي چې تاسو کامل مسلمانان یاست ووصى بها او وصیت وکي په دغه ابراهیمی سره بها دغه د ضمیر ملت تراجه په دې ملت ابراهیمی سره ابراهیم علیه السلام بنیه خپل زامن لره د ابراهیم علیه السلام وایي چې اته زامن و یو زوی حضرت اسماعیل علیه السلام و دای د بیبي هاجره رضی الله عنها څخه دی او دای تر ټولو مشر زوی و د یو سلو او دیر شکال په عمر او پات سوی او هاجره رضی الله عنها د هغه شام پر لارې باندې چې کوم پاچا حضرت ابراهیم علیه السلام را وګرځاوه د هغه پاچا لور و لیکن يهودان وای دا دغه بادشاہ منځوا دوی په دې خاطر باندې هاجره رضی الله عنها د بادشاہ لور نه بولی چې نبی علیه السلام خود اسماعیل علیه السلام د اولاد یې څدي تر څو چې د نبی علیه السلام پر نسب باندې یو قسم اعتراض وارد کی قصص القرآن کې مولانا حفیظ الرحمن صحیالوی رحمه الله پر دې ډېر ښه دلایل نقل کړي دي نو چې دا غلطه ده چې دا خلک وایي چې هاجره رضی الله عنها دا هغه پاچا منځوا دا د هغه لور و خو د ابراهیم علیه السلام عظمت او قدر چورته معلوم سو خپل لور د خدمت د پاره ورکړه یعنی ورپه نکاح کړه غلطي وای د دې ځای څخه لګیدلې د چې په د عربي عبارت کې راځي چې واخدمها دا د هغه خادم ور وګرځول د خادم خدا معنا نه و چې منځوا دا خبره یاد ساتي او دوهم زوی حضرت اسحاق علیه السلام دی دا د حضرت بیبي ساره رضی الله عنها څخه دی چې د یو سل اتیاو کال په عمر وفات شوی د دې دواړو کوروالاو د وفات وروسته حضرت ابراهیم علیه السلام یو بل بیبي په نکاح کړی ده چې هغه قطوره یا قنطوره نومیدل او د هغه څخه بیا شپږ اولادونه سوي دي نور چې ټوټل اولادونه یې اته اولادونه کیږي نو د خپل زامنو ته دا وویل چې ان الله اصطفى لكم الدين الله عز وجل تاسو د پاره د اسلام دین د منتخب کی اختیار یې کی فلا تموتن نو ممری یعنی تر مرګ پوری پر داغه باندې کلک و درېږي مې پرېږدي فلا تموتن تاسو ممری الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یاست نو معلومه سوال چې د انسانیت د پاره چې الله عز وجل انتخاب کړی دی هغه دین ابراهیمی دی او دین ابراهیمی یوازې اسلامی دین دی د اسلام دین حق دین او یوازنی دین اسلام الله عز وجل دغه اسلام د دین په ارتباط باندې فرمایي سورۃ آل عمران راوړوي آیات نمبر 50 ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ومن هغه څوک یبتغي چې غواره کی غیر الاسلام د اسلام نه ما سوا دینن کوم بل دین فلن يقبل منه هیڅ کله وجنه قبول نشي وهو في الاخره من الخاسرين او هغه په آخرت کې د تاوانیانو سي معلومه سول چې معیاري دین د الله عز وجل په دربار کې قبول دین هغه یوازې د اسلام دین دی یاو دوم آیات راوړوي سورۃ بقره آیات نمبر 128 دستی پر دیش صفحه باندې اوس په درس کې تیر چې ابراهیم علیه السلام فرمایي ربنا وجعلنا مسلمین لك اے الله عز وجل موږ مسلمانان کا د اسلام دین را نصیب ومن ذریتنا امه مسلمه لك نو دلتم د اسلام یادونه کی شراواړوي دغه سورۃ بقره آیات نمبر 2 دیرش دا دی چې دا موږ پکښې کیو لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون دا دی دلتم د اسلام لفظ راغلی دی یعنی حق او معیار یوازې اسلامی دین دی راواړوي سورۃ حج اول سمه سپاره کې راځي اخری آیات دی دغه سورۃ حج اخری آیات وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم
تاسو د خدای په لار کې کامل جهاد وکړئ یعنی عبادت وکړئ هو اجتباکم الله عز وجل تاسو مختار کړاس وما جعل علیکم فی الدین من حرج او الله عز وجل پر تاسو باندې په دې دین کې کوم سختی نه دراوستلې ملت ابیکم دا دین ابراهیمی تاسو د پلار د ابراهیم علی السلام دین دی هو سماکم مسلمین هغه تاسو مسلمانان بللی یاس من قبل د دین مخکې هغه مسلمانان بللی یاس نو دا دلته هم د اسلام دین ذکر شوی او د اسلام دین بیا ټول د اسلام دین بیا د نبی علیه السلام په اتباع کې منحصر ټول د اسلام دین د پیغمبر علیه السلام کامل اتباع بل هیڅ دین نه عیسوي دین وس اسلامي دین دی نه موسوي دین وس اسلامي دین دی نه بل دین اسلامي دین دی یوازې هغه دین د اسلام دین دی چې د سید الرسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده په همدې ارتباط باندې الله عزوجل فرمای راواړوي سورۃ النساء آیات نمبر 15 په 15مه سپاره کې راځي الله عزوجل فرمای فلا وربک هیڅ کله دا شنه د ستا په رب دې می قسم وي لا یؤمنون ایمان بدی را نوړي یعنی دوی مؤمنان نه دي ایمان نه راوړي لا یؤمنون ایمان نه راوړي حتا یحکموک فيما شجر ترڅو چې دوی تا حکیم ونه ټاکي په هغه مسائلو کې چې د دوی تر مابین پیښ دي فيما شجر بینهم چې د دوی تر مابین کوم معاملات دي ترڅو چې تا په هغه کې حکیم ونه ټاکي امیر دی ونه بولی بیا ستاده فیصله ورسته مزاج او طبيعت دانسي ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا او بیا ستاده فیصله ورسته په خپل زړه کې هیڅ تنګي محسوس نه کی مما قضیت د هغه فیصله چې تا کړې ده ويسلم او تسلیم نه کی تسلیما په کامل تسلیم اول سره تر هغه وخت پورې دا مؤمنان نه دي یعنی ایمان تر هغه وخت ایمان نه دی چې تر څو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کامل اتباع پچا کې راغلی نه مطلب دا کچا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دین نه مانه او ځان مسلمان بلی مسلمان نه دی بلکې تر هغه وخت پورې کامل مؤمن نشه بلل کېدای چې کامل اتباع یې کړي نه نو د اسلام دین بیا ټول په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د په سنت کې منحصر دی ام کنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون ام کنتم شهداء آیاتاسو حاضر واست اذ حضر يعقوب الموت کله چې حاضر سو یعقوب علیه السلام ته مرګ یعنی د مرګ علائم ورته حاضر سو اذ قال کله چې اویل لبنیه خپل زامن لره د تجدید معاهده د پاره دا خبره خو په خام ورته کړي و بیا یې ورته اویل ما تعبدون من بعدي ما تعبدون د څه عبادت بکوي من بعد ازمان اورستا د چا عبادت بکوي قالوا هوي اویل نعبد الهك عبادت بکو استاد الہ و الہ آبائک او استاد پلرونو د الہ ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام ستا پلار دی و اسماعیل و اسحاق اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام یعنی ستا پلرونو خدغه دی د دوی رب الها واحدا یوم معبود ونحن له مسلمون او موږ له دغه الله عز وجل را مسلمون فرمان بردار یو یعنی ټول احکامات به تسلیمو ام کنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت آیاتاسو حاضر واست کله حاضر سو یعقوب علیه السلام ته مرګ یعنی د مرګ علائم ورتشکار سوله قالوا ويل نعبد الهك واله آبائك ابراهيم ناغه ورته ویل اذ قال لبنيه چې کله ویل خپل زامن لره ما تعبدون تاسو د چا عبادت کوي من بعد زمان ورسته قالوا هوي ويل نعبد الهك مج عبادت کو استاد الہ و الہ آبائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق استاد فلرونو ابراهيم عليه السلام او اسحاق عليه السلام او اسماعيل عليه السلام د الها واحدا يوم معبود ونحن له مسلمون او موږ غلره په احکاماتو کې فرمان بردار یو تابعدار یو په دې آیات کې هم د حضرت یعقوب علیه السلام خبر را نقل کړي
چې اصل کې د ټولو انبیاو تر مابین دا خبره مشترکه وه چې د توحید عقیده باید په ګردو کې چې د یو الله عبادت باید وشي او دغه الله عزوجل سره په ذات او صفاتو کې هیڅوک شریک نه کړل. اوس نو دغه یعقوب علیه السلام چې خپل اولادونو ته وصیت وکړي په دې کې د امت مسلمه ته یو بهترین نعمت ورکول کیږي چې تاسو د خپل اولادونو په باره کې د هغوی د آخرت په باره کې ډیر فکر کوئ. تر ټولو بنیادی شی دا دی چې سړی د خپل اولاد د اسلامي تربیت غم وخوري. د دنیا غم خو یې هر څوک خوري. هیڅ یو پلار دا نه غواړي چې زوی دی وا ګرمۍ ته اوسېږي او د دې په وسه پوروي چې یخ ور باندې جوړ کړي. هیڅ یو پلار دا نه غواړي چې د زوی دی په یخ کې گزاره وکړي او د دې په وسه دا پوروي چې د هغه د ګرمۍ تنظیم کوي. بنیادی خبره دا ده چې د خپل اولاد د آخرت تربیت وشي. ولی اصل دا ده چې انسان باید داسې ونه کړي چې د زوی څخه غماشه لري کوي لیکن لو غالبه زور باندې ناسه دا غبیانه جنې لري کوي. د زوی څخه خودي زوز استکایي خو د مرمۍ څخه بیا حفاظت نه کوي. بنیادی خبره دا ده چې د جهنم د اور حفاظت وشي او د جهنم د اور د خپل اولاد حفاظت د خپل اولاد سره تر ټولو لوی خیر خواهی ده او الله عزوجل خپل بندگان په دې باندې امر کړی دي. راواړوي سورۃ التحریم آیات نمبر 6. سورۃ التحریم دا د 28 سپاره پای دي. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ای د ایمان خاوندانو وساتئ خپل ځانونه او اهلیکم او خپل کورنۍ نارن د اورڅه وقودها الناس والحجاره چې پیلوزي انسانان او ډبرې دي. دا شدید او خطرناک اور دی. الله فرمایي علیها ملائکه غلاظ شداد. پر دې اور باندې ملائکه دي غلاظ انتهائی سخت طبیعت شداد انتهائی زیاتی زور اوري نه پر چا رحم راځي او نه څوک قرباني غالب کېدای شي. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله چې په کوم شی باندې امر کړی دا غنا فرمانی نه کوي او هغه فعل کوي چې امر ورته کړل شوی. دا یو آیات. مؤمنان په دې امر دي چې د خپل کورنۍ غم وخوري د خپل اولاد تربیت وکړي. دوم آیات الله عزوجل فرمایي راواړوي سورۃ الشعراء آیات نمبر 214 د سورۃ آخري آیاتونه. الله عزوجل فرمایي پیغمبر علی السلام ته وانذر عشیرتک الاقربین. ته وبېروا دا خپل نږدې کورنۍ دی وبېروا چې تا ته تر ټولو در نږدې وي. اول دغه د خدای د عذاب وبېروا ځکه هغوی ته دعوت کول اسانه دي. اولادونو ته تربیت ورکول اسانه دي. ستا خبره مني او کدی ستا خبره ومنل ستا خبره د باندې بیا ډیره مؤثره ده. اول د واره د اولاد تربیت کول. سورۃ طه راواړوي 14 سپاره ده. سورۃ طه آیات نمبر 132. وامر اهلک بالصلاه. امر کا خپل کورنۍ دی بالصلاه په المانځه باندې خپل کورنۍ په المانځه امر کا. واستبر علیها او خپل هم پر دې المانځه باندې مضبوط و درېږه. اوس به د دې المانځه چې ته خپل کې او خپل کورنۍ په دین امر کې د دې په برکت به موږ ته رزق درکو او ستاسو د دنیا اقتصادي حالت به مضبوط شي. الله فرمایي نحنو نرزقک موږ ته رزق درکو. یعنی دا غد منځ د دې ذریعہ ګرځي چې الله تعالی په دنیوي ژوند کې برکات درکړي. والعاقبه للتقوى او اخري د کامیابی نتیجه د تقوا. څومره چې سړی تقوا داري دومره الله عزوجل د دنیوي ژوندۍ او اخروی ژوندۍ ور برابرې. نو دا دی یعقوب علیه السلام هم د خپل اولادونو څخه د مرګ په وخت کې د معبود پوښتنه کوي چې ستاسو معبود به څوک وي. نو هغه ورته وایي چې زموږ معبود به ستاره رب ستاره پلارونو رب یو الله وی دغه عبادت وکړي. نو دا مؤمن ته ضروری ده چې د خپل اولاد د تربیت غم اخري. د اولادونو د تربیت لپاره نن الحمدلله موږ تاسو ته الله تعالی دا مدارس راکړي دي. دا ډیر لوی نعمت دی. دغه ترتیب جوړ کړي او د خپل اولادونو تربیت وکړي. شل کلنۍ کې یا 40 کلنۍ کې دغه مدارسو چې د درجاتو مدارس او د منظم پروګرامونه دي. شل کلنۍ کې به یو طالب العلم فارغ راوځي
موږ پر اتکلنی باندې د مثال په توګه په تعلیمي نصاب کې یو شاګرد قبلو که یو شاګرد ته پر اتکلنی باندې حفظ ور شروع سي نو په 2 کالو کې دغه طالب العلم دغه شاګرد باید قران کریم حفظ کړي د 2 کالو څخه وروسته 6 کاله ابتدایي صنفونه دي نو دای باید 14 کلنی ته یا 19 کلنی ته د صنفو څخه فارغ شي او د دې څخه وروسته 8 کاله یا 9 کاله د درجاتو ترتیب دي نو که پر 14 کلنی د فارغ شي د حفظ او د صنفو څخه نو پر 25 کلنی باندې د قابل مستعد عالم دی او د ټول شرعي علومو څخه فارغ دی اوس کداغه کس پر 25 کلنی باندې ستاد دنیا کار ته تا واړاوه تجارت ته په شروع کی نو ستاب تاجر یو عالم تاجر ستا ډاکټر به یو عالم وي هیڅ مشکل نه ده دا خودونه ګران کار نه دی دا عصري علوم بیا په 6 کاله بالکل کاملا زده کیږي دا دینی علوم پر ګران دي د دې لپاره ماته تجربه ده په دې مدرسې کې زما یادېږي تر 100 ډیر داسې کسان راغلي دي چې دا پوهنتون محصلین دي په دلته دا اوله درجه نسوي ویلې دا ورته ګرانه دلته دا اسلامي علوم دا ګران دي مهنت ډیر غواړي او څه سہولتونه په دا عصري علوم کې استفادې کستمنه په دې هم ګران نو کومه پر 15 کلنی باندې یو تاجر عالم ولرو ډاکټر عالم ولرو انجینر عالم ولرو دا عیب نه دی دا خدای غټولینی ترقی ده یعنی دا نه ده بعد کې یو تاجر تجارت یو عالم تجارت کاوه دا نه ده بعد چې یو عالم ډاکټر وي دا نه ده بعد که مثلا یو سړی کاروباري سړی وي دا د زوی عالم سي خو سبب د احترام کوي پیسې به نه جنې غلا کوي خارج ته به واسطه ناروا به نه کوي بل ګناه به نه کوي دیندار سړی دا د تاجر هم خیر دی د دم کاروبار په سمېږي دنیوي ژوندۍ هم په جوړه د آخرت به هم په جوړه نو د اولاد تربیت ډیر ضروری دی یو مسله ده بل مسله دلته دارا وتل چې د پلار او مور د نیکونو اتباع دا غوی پر نقش قدم باندې چلیدل دا بد نه دی لکه یو ډله چې دا خبره کوي دا غیر مقلدین یا هغوی تورته کسان چې دا تقلید او دا مذهب تاسو ممنئ ځکه چې دا خود يهودانو کار وو چې دوی ته به وویل سول دا مشرکانو ته به وویل سول چې تاسو اتباع وکړئ د ما انزل الله چې الله را نازل کړي قالو دوی به وویل بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا موږ د هغه شی تابعداري کوو چې مور پلار مو پیدا کړي نو د مور پلار تابعداري د هغه پر دین چلیدل دا هغه وخت بد دی کدا مور پلار په دین نه پیدل ځکه الله فرمایي د مشرکانو مبارک الله تعالی داسې فرمایي قالو دی به ویل بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا موږ د هغه دین تابعداري کوو چې موږ پر هغه خپل پلرونه پیدا کړی دي او لو کان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اگر چې د دې پلرونو نه پښه پیدل او نه عقل درلود معلومه سول کپلار او نکاح په اسلامي دین خبري داغه اتباع منه نه ده دغه دلته د یعقوب علی السلام اولادونه خپل دا ورته وای موږ بستا او ستا د پلار اتباع کوو نو خو د مور پلار پر دین باندې چلیدل خو نه دی منع نو کچیر مور پلار په دین باندې نو خبر نو بیا یې پر دین چلیدل منع نو موږ کوم مسلمانانو د مسلمانانو په ټولنه کې لوی سویو نو د خپل مور پلار اتباع دا بد نه ده دا چې ځینې خلک وای د مور پلار د ممنه مور پلار پر دین باندې نه برابرۍ دا غلطه ده د مور پلار اتباع نه ده منع دا بد نه ده او دغه آیات څخه دا ثابتېږي په یو مذهب باندې چلیدل او د علماو اتباع کول د مذهب د اصول منل دا ډیر ضروری دی د عبد الله ابن مبارک رحمه الله یو څه اشعار دي د امام ابو حنیفه رحمه الله په بارک کې را نقل کړي هغه به درته وایم ډیر ښه اشعار دي عبد الله ابن مبارک خو پیژنې ډیر لوی سړی تیر سوی د امام ابو حنیفه رحمه الله ډیر بهترین صفت کړي او د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب قرآن او حدیث ته اقرب مذهب دی هیڅ یو مسله هم د قرآن او حدیث څخه خلاف نه ده لیکن هو د خلکو د فرق په مذهب پیږي او مذهب هم په هدل پکار نو وای لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنیفه لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنیفه وای شارونه وزلول او هغه خلک چې په دې شارو کې اوسېدل هغه وزلول د مسلمانانو امام ابو حنیفه باحکام واثار وفقه
كآيات الزبور على الصحيفه وای په خپل شرعي احکام په احادیث په فقه لکه د زبور آیاتونه او علائم چې پر صحیفه باندې و فما في المشرقين له نظير ولا في المغربين ولا في الكوفه وای نه دی امام ابو حنیفه رحمه الله لره په مشرقین کې مثال ستا نه په مغربین کې ستا او نه په کوفه کې ستا يبيت مشمرا سهر الليالي وصام نهاره لله خيفه وای ټول شپه لونی د الله عزوجل د عبادت لپاره پیسې را پورته کړي د ورځې بیا روزنی ولی او ریام پک نه پکښ کړي فمن كان كأبي حنيفة في علاه امام الخليقه والخليفه وای چې دا امام ابو حنیفه رحمه الله په لوړه مرتبه کې هیڅوک برابر یدلای نشي هم د رعیت امام دی هم د پاچهانو امام دی رأيت العائبين له صفاها خلاف الحق مع حجج الضعيفه وای ما هغه خلق چې د عیب بیاناوه هغه می ډیر لوی بیا عقلان پیدا کړه چې د امام ابو حنیفه رحمه الله عیب وایي خلاف الحق خبره د حق خلاف و مع حجج الضعيفه دلائل هم ضعيفه كيف يحل يوزا فقيه له في الارض آثار شريفه وای څنګه به یو چاته دا رواوي چې یو دومره لوی فقيه ته ضرر ورسي چې دا هغه د علم آثار شریف آثار دي پر ذکر ښکارای لقد قال ابن ادریس مقالا ويقينا امام شافعي رحمه الله یو خبره کړې ده صحيح النقل في حكم اللطيفه وای هغه خبره ډیره بهترین خبره کړې ده بان الناس في الفقه عيال یقینا چې خلق په فقه کې د امام ابو حنیفه رحمه الله اولاد دي بان الناس في فقه عيال على فقه الامام ابي حنیفه چې خلق په فقه کې په علم کې د امام ابو حنیفه رحمه الله اولاد دي فلعنه ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنیفه نو وای لعنت دی زموږ د رب دریګو په اندازه باندې دریګو چې څونه عدد دی په دومره اندازه دی لعنت وي على من رد قول ابي حنیفه پر هغه چا چې د ابو حنیفه رحمه الله قول رد کړی وي صدق الله